السلام علیکم. زه غفران الله یم. یو اهم خبرنه تاسو خبرو چې د سویډن نه یو څلور څلوېښت کلنه پیغله سوات چارباغ په یو ځوان پسې راغلی او د هغې سره یې نکاح کړی دی او واده یې هم شوی دی. ویلی کېږي چې دغه پیغلې اسلام هم قبول کړی دی. دغه واده یې د چارباغ د یو ځوان سره شوی دی چې نوم یې احمد شاه دی. دغه سویډن نه دغه پیغله سوات چارباغ ته څنګه راله، د دوی دغه روابط څنګه قایم شول او بیا نکاح څنګه وشو، په دې باندې به پوره تفصیل اخلو. دا خو زموږ سره په لاین باندې دی زموږ همکار او سینیر صحافي حیدرعلي جان صاحب. حیدرعلي جان صاحب تفصیل راکوي دغه پیغله څنګه چارباغ سوات ته راله، د دوی دغه روابط څنګه قایم شول او بیا دوی ویلی کېږي چې دوی نکاح هم کړی دی او اسلام هم قبول کړی. آیا دغه حقیقت دی په دې خبره کې څومره حقیقت دی، تفصیل راکوي. ویل کېږي چې په مینه او جنګ کې ډېر څه جایز د سویډن او د سوات چارباغ په منځ کې چې په لکاو کیلومتره فاصله ده، ولې مینې ته دغه فاصله څه د سویډن تنیارت ینتاست او د چارباغ سوات احمد شاه په منځ کې چې د سوشل میډیا د لارې کم رغبت جوړ شو او کم مینه محبت جوړ شو، هغې عملی شکل اختیار کړی دی او د سویډن تنیارت ینتاست چارباغ الاباد ته را رسېدلې ده او د احمد شاه سره یې نکاح کړی دی، ایمان یې هم راوړی دی، مسلمانه شوې ده. دا سفر چې د سوشل میډیا د لارې شروع شوی او احمد شاه او دغه تنیارت ینتاست چې په سویډن کې اوسېده د سوشل میډیا د لارې د دوی یو بل خوښ شوي او دغه رنګې احمد شاه دې ته د پاکستان د راتلو افر چې دی هغه ورکړو او دعوت یې ورته د اسلام هم ورکړو. څلور څلوېښت کلنه د سویډن تنیارت ینتاست چې ده هغه تیره ورځ سوات چارباغ الاباد ته را رسېدلې ده او د احمد شاه سره چې عمر یې 30 کاله دی د هغه سره نکاح کړې ده. په دې حواله سره موږ د هغوی د کورنۍ سره خبرې هم کړې دي، خو د ډاکومنټیشن دپاره یا داسې د نور دستاویزات پوره کولو دپاره دوی اسلام آباد ته تللي دي او لنډو ورځو کې به دوی بیا واپس راځي. د نکاح چې کم نکاح نامه ده او دغه رنګ نور چې کم داسې اپیډیوټ دي هغه موږ ته را رسېدلي دي او د دوی د کور او د خاندان خلکو د دوی په دې رشته باندې د خوشحالۍ څرګندونه هم کړې ده او دا ویلي دي چې د پښتو د روایتو مطابق به دغه خورنړې ته خپوره عزت چې دی هغه ملاویږي او د پښتو د روایتو مطابق به دې ته دلته چې څومره هم د دې حقوق دي هغه به دې ته ملاویږي او دغه رنګ احمد شاه او تنیارت ینتاست چې دی هغوی د یو نوي سفر آغاز کړی دی. په سوشل میډیا باندې چې د کلي نه دا پوسټ چلیږي نو تاسو ته یاد دی چې د ډیر وخت نه د بهر ملکونو نه دغه سي د جنکو د راتلو او د پاکستانیانو سره د ودونو د تسلسل چې د هغه روان دي نو په سوشل میډیا باندې په دې باندې په مختلفو وختونو کې تنقید هم روان دي او اکثر خلک دا وایي چې را دغه زیاتو عمرونو ولا خزي چې هغه الته ضرورت غني نو دلته وت خلک دعوت ورکي او دا دغه رنګ مینه نه ده. بهر حال زړه په زړه پوسې زی په دې نشو پوهه چې را د قصه د کم زینه شروع کیږي او کم زی ته زی بهر حال د زیاتو خلکو دا هم رائے د پدې حواله سره چیرې زمنګ د خپل وطن چې کمی جنکې دي دا غوي سره په کار دار چې دا رښتیا وشي او د بهر ایوادون چې کمی جنکې راځي په غي باندې خلک د تنقید چې هغه هم کوي، خو دا یو د محبت یو قصه ده چې کوم سواد تر رسیدلې ده دا رنګ د تنیارت ینتاست او د احمد شاه دغه مینه چې د هغه په واده کې پوره شو او دوی د باقاعده چې د ایمان یعنی د مسلمان کېدو دعوت ورکړو هغه هم هغه قبول کړی ده. ځکه خو سراج الدین سراج صاحب وایي چې څوک ګرځي په منزل پسې د خپونه پسې خلاص شي، څوک ګرځي په منزل پسې د خپونه پسې خلاص شي، پچا پسې منزل د کور د غولي پورې راشي.